ولو كره الكافرون صدق الله العظیم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. عزت مندو، ډیر وعظونه او نصیحتونه او نمونه خبرې تاسو واورېدې. صرف دا ویم چې مولانا زبیر جان صاحب چې کله د تورنګزو دې ځای ته تشریف راوړو یوازې و، لیکن نن الحمدلله د الهي قوت په برکت باندې نن د دې دومره ملګرو په سرپرستۍ کې هغه حاجي صاحب تورنګزی په نوم باندې دې مدرسې له وجود ورکړی او 20 کاله پس الحمدلله هغې دومره خلک پیدا کړل چې نن د مدرسې په دې چاردیوارۍ کې د مدرسې په دې میدان کې هغوی ته د کېناستو ځای نه میلاوي. مولانا پیر زبیر جان صاحب، زه ورته چې نه مولانا ویم نه ورته پیر ویم، زه ورته زبیر جاني ویم د ډېر محبت ته وجه نه. زبیر جاني چې راغلی و نو دی په زبان حال باندې دا وایي میں اکیلا جا رہا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا جا رہا تھا جانب منزل مگر، ایک ایک ملتا رہا اور قافلہ بڑھتا رہا. عزت مندو، دا د الله هغه مرسته او تعاون دی چې مولانا زبیر جان صاحب د علم او د پوهې په اعتبار سره ډېر فوقیت او اوچتوالی لري، لیکن نن الحمدلله هغه د خپل استعداد په ذریعې باندې او د مولانا کمال شاه حقانی صاحب او د نورو ملګرو په تعاون باندې دنیا ته دا وښودله چې زه الحمدلله د تورنګزو په دې علاقې کې دومره علما د هغوی آبیاري کولی شم او دې قوم ته هم د قرآن او د سنت د علماو د هغې سپلایي کولی شم. عزتمندو، نن ما او تا ته د حاجي صاحب تورنګزی د هغه بهترین د محنت او د مجاهدې د هغې ثمره د دې مدرسې په صورت کې ما او تا ته الله جل جلاله نصیب کړې ده.